بسم الله الرحمن الرحيم. فصل بدان که هیچ جمله کمتر از دو کلمه نباشد. وی پوهشه اس یو عامه خبره کوي ښا پوهه د پاره پوهشه چې یو جمله هم کمه د دو کلمو نه نه نو دا جمله چې دو کلمې پکې لفظاً یا پکې لفظاً دو کلمې یعنی په لفظ کې بخکاری چون ضرب زید و زید قائم دو مثال ذکر ول چې یو د فعلی مثال دی یو د اسمی مثال دی دو لفظونه پکې دو کلمې پکې دی او لفظاً دی پکې یعنی لفظ کې شته یا تقدیرا او یا با جمله د دو کلمو نه جوړه خو تقدیرا به دو کلمې یعنی لفظ کې باندې ښکارا کیږي چون اضرب لکه اضرب چې دا ظاهرا خو یو کلمه ښکاری لیکن کې انت درو مستتر است چې انت په دې کې مستتر ده دا خو یغه اقل مرتبه خو تلخه اقل مرتبه معنا د جمله کمه مرتبه کم از کم جمله بر څو کلمو نه جوړه دي دونه کم نشي کېدلی خدای بل ترتبه څنګه اکثر حدیث ده نووی و ازین بیشتر باشد و بیشتر راحتی نیست او د دینه زیات کلمې هم یې په جمله کې او د زیات لپاره صحت نشته ده ډېر کلمات پکې راجمع کېدلی شي د لسنم جوړېدلی شي او د شلو نم او د دیرشتو نم دا یو خبره وکړه ښه اسانه ونده بدان کې چون کلمات جمله بسیار باشد کې مقصده داغه د عربی اعلام ده د بدان کې ښه اعلام طالب به دراول پکې مقصدی د ترکیب چل درته خیخه چې څوک د بورډ باندې جمله واچي ا درته وای چې شابه ردی حضرات راو باسه نو ته بچکه کم مقصد کې نو ته هغه طریقه درخې نو وای بدان کې چون کلمات جمله بسیار باشد په هڅه چې کله کلمات د جملې ډيري نو تباول سکه اسم و فعل و حرف را باید دیگر تمیز باید کردن د فعل او د حرف د یو بل نه باید جداواله وکړي شي اول خبر بس تادای د نحوی په لحاظ سره تب اول معلومات داګه سوچ بکې چې دا اسم دی که فعل دی که حرف و نظر کردن کې معرب است یا مبني او نظر دی وکړي شي چې معرب دی یا مبني دی دا دویمه خبره شو دا چې معلومه غلا چې عرب د کلمې په درې قسمونو کې اسم فعل حرف کې خو اسم دی اوس یې ګورم چې معرب دی که مبني دی وعامل است یا معمول عامل دی او که معمول دی به دا معلومات کې چې اوس دا اسم خو ده خو په بل کې عامل ده کبه ده کې بل عمل کړی دی و باید دانستان کې تعلق کلمات به یکدیگر چی ګونه است او باید چې په شي سره چې تعلق د کلماتو د یو بل سره څه ده مطلب دو کلمې ته چا په بورډ لیکلې دي د نغواړي د نحوه په لحاظ نو تبابل د دوړو کې اسم فعل حرف دا معلوماتو کې به معرب او منو ګوري به عامل او معمول معلوم کې چې عامل او معمول دې څه پورې راورسې دي اوس به ګور چې تعلق یې څه دی د دې وی بل ته اسناد شوی دی کنه د دې وی بل ته اضافت شوی دی او کنه دا یو کلمه د بل سره یو ځای شوی دا هغه ترکیب چې کوم غیر منصرف د فارغ مرکب معنا صرف دی یعنی نه اضافه شته او نه اسناد شته دی چې دا معلومات تاو کنه څه شل به وشي تا مسند و مسند الیه فائدہ گردد و معنا جمله به تحقیق معلوم شو ده نو چې دا کار تاو کدا مذکور دا بر چې ذکر شه نو مسند او مسند الیه به پیدا کېته او معنا د جملې په تحقیق سره معلومه شي چې لکه د دې جملې وسه دا معنا شو لکه چې جملې معنا چې سميږي د نحوی په لحاظ سره سميږي چې ته نحوی صحیح ویږي نو به د جملې معنا هم صحیح کې دا مسانه غونډه خبره واخه فصل بدان کې علامت اسم انست دا زه اوس کړه کې چل دی خټ دی اولاد به کې ووس غرض د مصنف د فصل کې علامات د اسم او د فعل او د حرف ذکر کوي مخکې وضاحت وشو د اسم او د فعل او د حرف په طریقه د تعریف سره اگر کله تعریف تفصیلی نه وکړي په صرف او حواله ورکړي او تا ته صرف او کیسه معلومه شوی ده تعریف نه وکړي نو وس د پوهې د فارغ ځکه چې دا هغه ته پتر چړم بني طالبان مدا کتابونه وای نو پوره وضاحت د تکي چې علامات د اسم او د فعل او د حرف مو پیژنه نو وای پوهه چې علامات د اسم انس دادي کې الف ولام یا حرف جر در اولش باشه ده چې الف لام یا حرف جر د په اول کې دوړ د فار مثال لکه الحمد د الف لام د فار مثال او بزیدن د حرف جر د فار مثال دلته علامه په لغت کې څه ته په اصطلاح کې څه ته علامه په څو قسمه ده نو هغه خبره انداز نشته ده هغه چې سره کله د عربی کتابه هدایت نه هو یا کاپیه ویل تخوان کوي کنه د اوس موږ د فارسی نه څنګه علامه ټکی راوالو شروع به وکړو لغت کې دې ته اصطلاح کې دې ته وي
ارز خبر خپل ځای کې خوان کوي ها. نو دو علامې خو در یو دا چې الف لام په داخل شي یا دا چې حرف جر په داخل شي. دلته لګ کلکېشن بحث دا چې واجب وي دا ولې علامه د اسم ده دا ولې علامه د اسم ده چې دا علامه د اسم ده نو د فعل او د حرف ولې نه ده او چې دا د فعل ده نو د اسم او د حرف ولې نه ده دا واجب وي. نور اسانه خبره ده. نور خو چې د څه دی وجنه بغیر وینو بس فصل ته بلک سات کې هغه سر ته ورسي خدا وجه لګي ګرانی دي. الف لام ولې علامه د اسم ده نو الف لام ځکه علامه د اسم ده چې الف لام وضع د فاره د دلالت کولو په معنا مستقله مطابقي باندې الف لام واضع د لپاره وضع کړل چې دا په هغه چیز داخليږي چې هغه په خپل معنا مستقله معنی په طریقه د تطابق سره په طریقه د دلالت مطابقي سره. نو دا اوس دې ځکه مرقات ته ضرورت ده ښا مرقات ته وسا غوجي ته ضرورت ده چې دلالت مطابقي څه ته وایي تضمني څه ته وایي التزامي څه ته وایي. خلنده دا چې مطابقي تطابق نه ده تطابق یو چیز د بل سره برابرېدل ته وایي ښا. لکه په خوا زمانہ کې بچ کله خلکو سپلای جوړول کنه نو د سناپونه هونو کمپنی نه 40 نمبر او 50 نمبر او جره چا کم خپه کې سميږي وغوړي نه ته موچی دراله نو تابو تر څه په تلیمانه خپه کې خودله هغه طالبانو سم به بل تلیمانه کې خودله بل چې کم تلیمانه مستا خپه سمراله نو به ول شو طابق النعل بالنعل پانه د پانه سره برابر شو مطلب تله د خپې سره برابر شو نو به اق تلیمانه سپلای جوړه کړه دقه زنه د تطابق لفظ راخسته شوی ها طابق النعل بالنعل. او دلالت مطابقي څه ته وایي دا د منطق خبره دي چې لفظ په کل معنا موضوع له دلالت کوي. لفظ چې د کومې معنا لپاره وضع ده هغه ته موضوع له وایي په هغه معنا په ټوله چې دلالت کوي د ته دلالت مطابقي وایي. لکه زید دلالت کوي په ټوله معنا موضوع له معنا موضوع له د زید سره ذات د زید مسما د زید د دې دلالت مطابقي وایي. نو خبر مې دې څه کول چې الف لام راغله د دې د لپاره چې دا به دلالت کوي په طریقه د دلالت مطابقي سره په اق چیز به داخليږي. اوس راځي ګورو چې په طریقه د دلالت مطابقي سره په خپل مسما او موضوع له باندې دلالت څوک کوي موږ چې وکتل فعل په معنا موضوع له دلالت کوي خو په طریقه د تطابق سره نه یعنی په طریقه د دلالت مطابقي سره نه بلکې په طریقه د دلالت تضمني سره کوي. ان شاء الله هدایت النحو کې به درا سبق راشي فعل ته فعل ولي وي ال د بتا صفته ولګي چې دلته دلالت تضمني دی ښا فعل په خپل معنا موضوع له دلالت کوي خو په طریقه د دلالت تضمني سره یعنی په جز د معنا موضوع له دلالت کوي. فعل د خپل معنا موضوع له په جز دلالت کوي چې هغه صرف مصدر دی حدث او هر چې حرف دی نو حرف کې نه معنا نه دلالت ته مطابقي شته نه کې تضمني شته او نه کې التزامي شته دی نو څوک پاتې شه اسم پاتې شه اسم چې وکړو نو اسم په خپل معنا موضوع له باندې دلالت کوي په طریقه د دلالت مطابقي سره. نو الف لام منګه غلا ورکو اسم لم ورک او حرف او فعل لم الف لام ورنک په شي کنه ښه دې علامه د اسم څو حرف جر به الف لام کې اختلاف دی چې الف لام الف او لام دواړه علامه د اسم ده او کنه یو علامه د اسم ده. مذهب د سیبوی هدايه چې لام علامه د اسم ده اصل کې دا حمزه اصلي د ابتدا بالساکن نه د بچاو د پاره راوړل شوی ده. مذهب د مبرد دار چې نه حمزه چې دا حمزه دا اصل کې علامه د اسم ده لام ول راوړل شوی ده لام دې لپاره راوړل شوی ده چې پته ولګي چې دا حمزه استفهامي ده او کنه هغه حمزه را چې کوم علامه ده د اسم. او دریم قول د خلیل و چې نه دواړه علامه د اسم ده الف او لام دواړه علامه د اسم ده. حرف جر ولې علامه د اسم ده د دې وجه ده کې حرف جر علامه د اسم د دې ولې مطلب بدایي چې حرف جر د فعل ولې د علامه نشوله او د حرف ولې علامه نشوله چې د اسم علامه شوله. د دې جواب دا دی چې اصل کې حرف جر وضع دی د فار دراخلو د فعل یا شبه فعل مدخول خپل ده حرف جر واضع دی د فار وضع کړی دی چې ردینه مخکې به فعل یا به شبه فعلی اق فعل یا شبه فعل بدار راکاږي خپل مدخول طرف ته راکاږي دا د حرف جر مطلب دی ښا. فعل مراد فعل ماضی مضارع امر او د شبه فعل مراد اسم فاعل اسم مفعول وغيره دي ها. لکه ګورئ مررت بزید
دا مررت فعل لخوا او دا با پکې حرف جر دی دا حرف جر واضح سره لپاره وضع کړي دې لپاره وضع کړي چې دې حرف جر نه مخکې فعل راغلی او یا شبه فعل راغلی شبه فعل لکه اسم فاعل انا مار بزید نو دا حرف جر بس کار کوي دا فعل براوړي به خپل مدخول ته راکاږي یا به دا شبه فعل راوړي د خپل مدخول ته راکاږي په دې په ان شاء الله کنه اوس منګه چرته څه کارو کو چې دا حرف جر داخل کو په حرف معنی څه باندې حرف معنی په دې ځکه من راوړي من مررت بمن یا مررت بإله یا انا مار بإله نو دا کار زمونږ صحیح نه دی ولی ځکه دلته موږ حرف کو چرته راوړو مثال په تور موږ من راوړی دی ښا نو دا من دا غیر مستقل دی او دا فعل او شبه فعل څه دی مستقل دی نو لازم بشي راخل د غیر مستقل مستقل لرا غیر مستقل شی به مستقل راکاږي رتی روسي رتی په رکشب څه وتاړي دسي مثالش چړای معنی خېږي رکشا د مخکې کړي د شاته په روسي رتی تړلې دا کیږي نه کیږي نو حرف خو ته لاړې ښا الکه په حرف معنی حرف جر نشي داخله دی ځکه چې لازميږي راخل د غیر مستقل مستقل لرا نو په حرف نشي داخله دی فعل دا حرف جر راوړو په فعل داخلو مررت بزرابا مررت بزرابا نو موږ خو ویلو چې دا حرف جر ډیره بار وځو چې دا فعل به خپل مدخول تراکاږي مدخول څوک دی دا حرف جر چې په چاور داخل دی یا دا شبه فعل به خپل مدخول تراکاږي اوس چې کله موږ حرف جر په فعل باندې داخل ک نو دا فعل خو به مخ کې شبه فعل یا فعل راکاږي خانو چې راخ ک فعل راخ ک چاته راخ ک فعل تراخ ک فعل تراخ نو لازم شراخ کل شی نفس خپلته زه خپل ځان راخ کله شم زه زور کوم یا ځان راکاږم نه راخ کل کیږي نو کومنګ په فعل داخل کو حرف جر نو لازم بشي راخ کل د شیخ په نفس تا نو پته ولګی چې حرف جر نه په فعل داخلي دي شي نه په حرف نو څوک پاتې شه اسم پاتې شو اوس اسم کې څه نقصان ناراضي ښا اسم ځان له مستقل دي ځان له مستقل له مستقل لګ د ځان نه کم مستقل راخ کو ښا فعل لګ گزاره حال مستقل له حرف او اسم حسم مستقل له کنه ولې چې خپل موزون له معنا معنی دلالت کوي په دلالت مطابقي سره نو دا خردنه ډیر مستقل دی نو کلک مستقل کمزوره مستقل راخ کو او دا غرنګ لازم نشو راخ کل د شیخ په نفس ته بس په خپل اسم پاتې شونه دا وجوه د دې چې حرف جر ولې علامه د اسم ده یا تنوین در اخرش باشد یا بر دې په اخر کې تنوین راغلی دا خبر ان شاء الله که چرته تاسو دلته یاد کړئ نورسته به کافیه او هدایت نه هوا کې به ډېر اساني تاسو ته ځکه چلته ممدار راځي به شرجامي اخرنه کتاب د نحوی زمنګ زمانہ کې شرجامي ده کنه شرجامه کې ممدا خبري تاسو ته کیږي د دې نه مت یو تی تربیت را خو دي خانه کېږي ښا دغه خبره به تکیږي دا کوم چې تزکوم وس تنوین به په اخر کې راغلی لکه زید تنوین ولې علامه د اسم ده تنوین ان شاء الله رسوم په دینه عمر کې په خپل راضي 15 قسمونه دي هغه دلته اوس نو وایو ځکه چې کله ته وایو الته به وایو به تکلیف کیږي ښا الته سم راضي خلنده به سی وایي تنوین علامه د اسم ځکه ده چې تنوین به جميع اقسامه د تنوین معناګانې سره د ټولو اقسامونه چې څومره د تنوین قسمونه دي هغه 15 قسم دي دا ټولو معنی خاص په اسم پورې سیوار ترنم نه تنوین ترنم چې ده 15 قسمونه دي تنوین ترنم په کې په فعل داخلي دي شي تنوین ترنم هغه ته و چې په اشعار کې د شعر د خپل کولو د پر راځي اقل اللوم عازل والعتابا فقول ان اصبت لقد اصابا دا برس راځي ان شاء الله هلته وصف فعل معنی راغلی دی دقه درک دین علاوه څلور تنوین پات شو د څلور تنوینونو چې کوم معنی دی هغه په اسم پورې خاص دي دا څلور تنوین چې کوم معنی ادا کول د فار راځي هغه معنی په اسم کې شته دي نه په حرف کې شته نه په فعل کې شته نه په خبره د اسم علامه شول یا مسند الیه باشدا یا با مسند الیه چون زید قائم لکه زید ولاړ نو په دې کې دا زید دا مسند الیه دی دا ولې علامه د اسم مسند الیه تاسو ما مخکې ویلو چې اسم مسند الیه ولې راتلی شي د هډېر وجوه ما ته یو اسانه ویلو کنه هغه دا چې اسم په ذات مع الوصف دلالت کوي او مسند الیه هغه شی کې دی چې په ذات مع الوصف دلالت کوي الته دا وجه ویلو کنه اقا وجه دلته مسویله شیخه دا ولې علامه د اسم ده مسند الیه ځکه چې مسند الیه هغه شی کې دی چې هغه ذات مع الوصف او ذات مع الوصف معنی چې دلالت کوي اسم یې کوي فعل او حرف نه کوي ځکه علامه د اسم شول مسند الیه او د فعل او د حرف نشه یا مضاف باشد یا بی
اسم علامه بلدار چې مضاف وي چون غلام زیدین غلام د زید مضاف له علامه د اسم ده ځکه اضافت په دوه قسمه ده اضافت معنوي اضافت لفظي اضافت لفظي تخفیف د فار راځي تخفیف اسانه د فار او اضافت معنوي راځي د فار د تعظیم د فار د تعظیم او دا دواړه معناګانې په اسم پورې خاص دي تخفیف او تعظیم وغیرہ چې راځي په اسم کې راځي په حرف کې په فعل کې هو تعظیم نه راځي یا مصغر باشد دا د سند غوړه چې دا خبره مخکې موجود وي مطلب دا چې اضافت تخفیف او تعظیم د فار راتله نو د دې وجنې سمنګا دا علامه د اسم کړه نه دا خاصه علامه د اسم دي دا خاصه د ذهن سازي د فار واسه د طالب د پوهې د فار د خبرې کیږي ښا ځکه نکات بعد الوقوع وي نکات بعد الوقوع معنی دی یو کار وشي ته لرسته نکته وي چې دا ولې رسې وشه یو خو دسي چې تمخ کې نکته کې دي ځانته او د نکتې نه بعد به کار کې نو دا نکته قبل الوقوع ده نکته قبل الوقوع او یو نکته بعد الوقوع ده غدې ته چې یو کار وشي ته لرسته نکته وي عربی کې الف لام علامه د اسم ده ته لرسته وجوي اوسه حرف جر علامه د اسم ده ته لرسته لګي وجه ولا چې دا ولې ده پوه شئ په دې معنی کنه دې ته نکات بعد الوقوع نو څډيري مهمه خبر امدان ښه یا مصغر باشه ده یا با مصغری یعنی تصغیر وفه کې کله شوی چون قریشون تصغیر ولې علامه د اسم ده ځکه تصغیر علامه د اسم ده چې دا راځي د فار د تحقیر یا راځي د فار د تعظیم تحقیر د فار مثال لکه رجیلن ورکمنه دا ته سړی ګوټه ده دا تحقیر شه تعظیم د فار لکه قریشون لکه سړی قریشی دی ګوره نه ځان ساتي دا حقدار دی او کله ترحم د فار راځي ښا ترحم د فار یا بنیا ای بچړیا او دا درې وړه معناګانې ترحم چا من شفقت کول یا رچا تعظیم کول یا رچا سپکاوی کول دا خو د اسمونو کېږي دا خو د افعال او د حروفونو کېږي نو ځکه علامه د اسم شوله یا منصوب باشه ده یا به منصوبی یعنی نسبت به کله شوی لکه بغدادیون معنی د بغداد اوسیدونکو باجوریون د بایول بشاوریون کراتشیون دته اسماء منصوبه وي ښا دا علامه د اسم ده دا ځکه علامه د اسم ده چې منصوب معنی نسبت کله شوی کنه نسبت د چا کېږي نسبت خو ذات کېږي د وصف نسبت ونه کېږي نو ځکه علامه د اسم ده یا مثنا باشد یا تثنیه چون رجلانی یا مجموع باشد یا جمع چون رجالنا دا دوړه ولې علامه د اسم دي ځکه چې تثنیه او جمع دلالت کوي په تعدد او تعدد په اسماء کې راځي تعدد په افعال او په حروف کې ناراضي موصوف باشد یا با موصوفی ندام علامه د اسم ده چون جاء رجل عالم راغله د عالم سره موصوف ول علامه د اسم ده ځکه چې موصوف هم ذاتی کنه موصوف څوک جوړیدل شي ذات جوړیدل شي ذات څوک اسمي فعل او حرف ذات نه هغه اوصاف دي فعل حرف هیڅ شي نه ده نو وصف دی نه ذات ده او فعل چې دی نو هغه وصف دی خو لیکن ذات نه دی او اسم ذات هم دی او وصف هم دی یا تای متحرک بدو پیوندو یا بتا متحرک په دې پسې پیوستې په اخره کې چون ضاربتن لکه ضاربتن دې د فار یو د وجه په کتابونو کې ویل کېږي ښا چې تای متحرک ولې علامه د اسم ده وای تای متحرک ځکه علامه د اسم ده چلته تای ساکن علامه د فعل ده دا اوس وجه ده ښا مطلب دا چې مست دوه تاګانې یو تا متحرک یو تای ساکنه من تای ساکن راغی سره حرف فعل تم ورکړل ده نو بس تا متحرک را صفات شدا مست اسم ته ورکړل نو دا ځکه علامه د اسم ده او په دې کې سوالونه جوابونه کوي تا متحرک د اسم ته ولې ورکړه تای ساکن د فعل ته ولې ورکړه دا الټا کار دی ولې نه کاو نو ټول به ځای خبرې دي په یادولو کې پیدا نشته دی او په هیرولو کې نقصان نشته دی مراحل الارواح کې کیږي او په دې فصول اکبری د کتابونو کې کوي دې ځې پورې د علامات د اسم اگر کله ټول نه ذکر کړي بعضي ذکر کړه ها او علامت فعلانه کې قدر ولش باشد علامت د فعل دا دی چې قد به فاول کې راغلي چون قد ضربا یقینا وهل کړي دي هغه یو سړی قد ولې علامه د اسم ده ځکه چې قد راځي د فار د تحقیق او کله راځي د فار د تقلیل تحقیق د فار کله راځي چې په ماضی داخل شي قد ضربا معنی تحقیق سره وهلي کړي دي تقلیل د فار کله راځي چې کله په فعل مضارع معنی داخل شي او تحقیق او تقلیل دا دواړه معنی چې راځي په افعال پورې خاص نو ردی وجنه د علامه د فعل ده خو یا ساتي ګوره ټول عمر دا قاعده نه ده
د سینه ده چې ار وخت کې دا په فعل مضارع داخلي کې نو تقلیل معنا ورکړي نه کله په فعل مضارع داخلي او د تحقیق معنا ورکړي لکه قد يعلم الله المعوقين منكم دته دا معنا نشي کولای چې کله کله الله تعالی پیژني درو خورون کې ستاسو نه څه خونه ده دلته تحقیق معنا ده کله په فعل مضارع معنی د تحقیق د معنا د فار راځي یاسین باشد یا بسینی پاول کې چون سيضربو یا بسوف لك سوف يضربو دا دوړ ولې علامې دي سم ځکه سین راځي د فار د دلالت کول په استقبال قریب سوف راځي د فار د دلالت کول په استقبال بعید او استقبال په چا کې استقبال فعل کې کنه دا حرف په اسم کې هونه یا حرف جزم بوده یا په دې کې حرف جزم راغلی حرف جزم لك لم يضرب او د دین علاوه چې نور څومره حروف جازمه دي ښا ان لم لما لام امر دا ولي علامه د فعل ده دا ځکه علامه د فعل ده چې اصل کې د حروف جوازم چې د سماناګانو د فار راځي هغه معنی خاص دي په افعال پورې هغه معنی خاص دي په افعال پورې مطلب دا چې حرف جزم خاص ده په افعال پورې چې کوم معنی دي نو په اسم او حرف کې دا ځکه نشرات لخوا مطلب لم د نفي جهد د فار راځي کنه ان د شرط د فار راځي کنه او لمام د نفي د فار راځي او لام امر د سر فار راځي د فعل طلب کول د فار راځي او دا ټول خبره په افعال پورې دي خاص نو ځکه حرف جزم خاص شو په چا پورې په افعال پورې یعنی د حروف جازمه چې کومه معنی دي د کوم مانو د فار راوړل کېږي هغه معنی په فعل کې شته هغه معنی په اسم او په حرف کې نشته نو لہذا دا ځکه علامه د فعل شوله یا به ضمیر مرفوع متصل په دې پورې پیوند دی چون ضربتا ضربتي ضربتو دا ولې علامه د اسم د اسانه ده ځکه چې دا دلالت کوي په فاعل معنی په تانیث فاعل او په تذکیر د فاعل فاعل او په خطاب د فاعل او په غیبوبت د فاعل او دا ټول معنی خاص او فعل پورې ځکه چې فاعل د چای د فعل یا تای ساکن یا بتای ساکنه په دې کې چون ضربت دا ولې علامه د اسم ده نو دا قوجه وای دا ځکه علامه د اسم ده چې تا متحرک علی د فعل ده چلته تا متحرک علامه ده اسم وکنه نو تای ساکنه من علامه د فعل کړله او اسانه وجدار چې دا دلالت کوي په تانیث د فاعل او فاعل د فعل د فارغ اسم د فارانه یا به امر چون ضرب یا بنهي لك لا تضرب دا دوړ علامې د اسم ذکر دي چې په امر کې طلب د فعل او په نهي کې طلب د ترک فعلی فعل او ترک فعل دا په فعل کې راځي اسم او حرف کې ناراضي او علامات حرف ان است کې هیڅ علامتي از علامات اسم او فعل درونه بوت علامت د حرف ده چې بس هیڅ یو علامات اسم او د فعل نه بده کې نه بس دغه حرف دا به لګسان پر وځي کلی ته